السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. څنګه چې دا اکثر ملګرو خواهشو چې کوم د اختر چوټیانې دي چې په هغې کې مونږ صرف دا د سر نه مونږ کم مبادیات چې دي او کم بنیادي صرف چې دی په هغې کې یو څو خبرې مونږ زده کړو، نو هغې کې مونږ شروع کوو. ټول ملګري دې ته ښه په غور سره غوږ دی او دا سبق ښه په شوق سره په غور سره چې دا اورئ، او انشاءالله چې دا کوشش کوو چې دا دوه هفتې کوم چوټیان دي په اکثر مدارسو کې چوټیانې شوي دي یا په څو نن سبا کې چوټیانې چې دا به وشي د مدارسو، نو چې دا دوه هفتې مونږ چوټیانې ضایع نه کړو. په دې کې موږ دونه څه وکړو چې موږ انشاءالله صرف څه نه څه چې دا به موږ ته د هغې هغه پوهه حاصله شي او موږ دونه شو چې انشاءالله صیغه پېژندل، ګردان پېژندل، قانون پېژندل، دا به انشاءالله موږ ته ډېر زیات اسان شي چې مخکې علومو کې موږ ته ډېر زیات فایده راکوي. د علم الصرف او هر علم په شروع کې چې دی نه تاسو دا اکثر استادان اورېدلي دي چې پنځه څیزونه د هر علم په شروع کې پېژندل ضروري دي. هغې کې نمبر 1 تعریف د علمي موضوع او غرض، مقام و مرتبه او واضح او مدون د دې علم. بیا تعریف پیژندل ځکه ضروري چې لکه بالکل د نامعلوم شي طلب لازم نشي، مطلب ته یو څه پیژنې نو چې دا شی د هغې په باره کې ته علم حاصلول تا ته بیا بیکار دي. او بیا موضوع پیژندل ځکه ضروري چې مطلوبه علم د نورو علومو نه جدا شي، چې مطلب دا علم د نورو علومو نه په کم خبره باندې جدا کېږي، دا موضوع. او غرض پیژندل ځکه ضروري دي چې د بې فایدې او لیاني طلب لازم نشي په انسان باندې. او بیا څلورم نمبر 3 مقام او مرتبه د علم کوم چې موږ وایو دا ځکه پیژندل ضروري دي چې په اصل کې د دغې علم اهمیت او د دې د زده کړو شوق د انسان پیدا شي. بیا پنځم نمبر 3 واضح پیژندل، واضح چې د دې واضح د حیثیت او د مرتبې نه واقعیت سره طالب علم شوق نه نور هم په دې علم کې سوا کېږي. نو دا پنځه څیزونه موږ سبق کوو: تعریف د علم الصرف، موضوع، غرض او مقام، مرتبه، واضح او مدون د علم الصرف. تعریف د باب تفعیل نه صيغه د مصدر د عرف او يعرف تعریفا، او لغوي معنی د دې د ما يعرف به شی. لغوي معنی یو موږ عام کتابونو کوی چې یو لغوي معنی د یو اصطلاحي معنی ده. لغوي معنی هغه ده چې کم لکه دا د کم ژبې لغت ته، مطلب د عربی ده یا د انګریزي ده یا د فارسی ده، نو دغه لغت والا د دې په ډکشنری کې د دې څه معنی ده، لغت ویل کېږي په ډکشنری ته، نو په دې لغت کې د دې څه معنی دغه مدعا صرف د تعریف دا د باب تفعیل نه صيغه د مصدر ده، یعنی د عربی ټکی دی او عربی والا د دې لغوي معنی استعمالي ما يعرف به شی، یعنی هغه څه چې دای په ذریعه سره بل څه پیژندل کېږي تعریف. او اصطلاحي معنی د دې دا ما يميز به شی عن جميع ما عدا، چې د دې تعریف په ذریعه سره د شی د دین علاوه د نور څه چې دا جدا شي. دا و تعریف مو کو تعریف په لغت کې معنی دا ما يميز به شی، ما يعرف به شی، ما يعرف به شی، او په اصطلاح کې ما يميز به شی عن جميع ما عدا. او د علم الصرف تعریف چې مونږ کوو، نو صرف د دې صرف هم د عربی د ټکی د دې لغوي معنی هم د اصطلاحي معنی هم ده. لغوي معنی د دې دا ده چې صرف مختلف معنی باندې لکه اړول لاړول، نو صرف ته صرف هم څه کوي چې لکه دې کوم یو څه نه بل څه نه بل ته دا اړول کیږي. به معنی د دې ویل کول، او درې معنی د سره سپین خرج کول، او څلورم معنی د زمانه گردش او حادثه، پنځم معنی حادثه ده، شپږم معنی پریشان کېدل. د علم الصرف لغوي معنی موږ شپږوي: اړول ویل کول، سپین سره زر او سپین زر خرج کول، د دې زمانه حادثه او پریشان کېدل. او په اصطلاح کې اصطلاح مطلب یې دا صرف د عربی ټکی دی، خو صرفین دا د کوم معنی لپاره استعمالي. نو دا غي تعریف دی: هو علم باصول يعرف بها احوال ابنيه الكلم الثلاثه من حيث الاصل والبناء والتعليل. هو علم باصول، امتداد علم ده چې په دې کې د اصول بیانېږي، يعرف بها احوال ابنيه الكلم الثلاث، چې په جندل کې دا هغه علم په ذریعہ سره د قواعد په ذریعہ سره د کلمې د دریوانو کلمو، یعنی اسم فعل حرف ابنيه الكلمه سره د دې هغه احوال به جندګي په اعتبار د اصل سره د بنا او تعلیل سره، چې مطلب دا اصل لکه اصل نه د رچانو جوړ شوی دی، د څنګه جوړ شوی دی، په کوم طریقه باندې جوړ شوی دی، تعلیل به شوی دی نه شي. نو ان شاء الله اصل بنا تعلیل دا بیا وروستو اصطلاحات ضروري چې کله وایي سبق کې ان شاء الله نه بیا دار شي.
تعريف د علم الصرف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم الثلاث من حيث الأصل والبناء والتعليل. دلته کې بدی تعریف کې لګلي چې کلمات ثلاثه خو د کلمات ثلاثون مراد خو د اسم فعل ارث دی خو په علم الصرف کې صرف اسماء مشتقات او افعال چې نه افعال مشتقات بیانې دي حروف نه بګید سره باز نه کیږي او اسماء له کوم څه اسم جامد نه اسماء جامد نه بګید سره ډیر باز نه کیږي اسماء مشتقات چې کوم اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اله صفت مشبه اسم تفضیل لدينا باز کیږي او افعال هغه افعال چې کوم متصرفه دي مطلب ګرداونه دي کیږي هغه ماضی دا مضارع دا امر دا نهی دا نفی دا جهت ده او دا پکې بیانېږي دین علاوه کوم افعال غیر متصرفه دي دا افعال ناقصه شول یا نور شول داغي بحث دلته دای کې نه کیږي المصرف کې نه کیږي دویم تعریف د المصرف د چې هو علم باحث عن احوال المفردات من حيث الهيئه چې هر علم د دا ویل کیږي چې پای کې د مفردات او د احوالونه داغي د شکل او هيئت په اعتبار سره باز کول کیږي ایو د علم الاشتقاق علم الاشتقاق دا علم الاشتقاق او علم الصرف دا باندې بعض علماء کرام فرمایي چې باندې یو علم دی بعض وایي چې جدا جدا دي نو چې علم الصرف دا داغه علم دی چې دای په ذریعہ سره د صيغو پیژندل او د لفظ د مختلف ګردانونه او د یوې صيغې نه بلې صيغې جوړول طریقه پیژندل کیږي بیا موضوع د علم الصرف چې نه کلمات العربي الكلمات العربيه من حيث البناء والصيغه یعنی کلمات عربیه څومره چې د عربی ژبې کلمات دي په بده اعتبار سره چې دا بنا د سلاجانو جوړ شوی څنګه جوړ شوی د سری مدله باس کوي اوس علم النحو چې دا غیر موضوع کلمه ده الکلمه والکلام خو پای کې دا په اعتبار د اعراب سره باس نه بلکې په اعتبار د دغه سره باس کوي اعراب سره باس کوي او دلته بدی کې دا بیانې کې چردا د دې اصل څه د تعلیل به شوی نه شوی حکم طریقه من شوی دا او غرض د علم الصرف دار صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في الصيغه چې زمونږ ذهن په زمونږ ذهن په صيغه کې د لفظي خطا نه بچي چې موږ په صحیح طریقې سره چلندا صيغه او پیژنو چې څه صيغه ده دا د واحد څخه د تسنیه نه جبې نه مذکر د مؤنث ته غیر د حاضر د متکلم ده دا د علم الصرف غرض دی بیا واضح یعنی دا علم چا وضع کړی دی او دا د تدبین چا کړی دی دا رايوځه کړه چا دی راجمه کړه چا دی نو په ابتدا کې د علم الصرف او علم النحو دا باندې یو علوم چې د پوره زماني پورې د لوستل کېدل او بیا د علم النحو ابتدا چې کنه داغي واضح دا د تعلیل د علم د علم الصرف هغه اولنه واضح چې دا ما تعلیل د متوین په اړه کې چې دا چاره جمع کړل یا دا علم د علم النحو نه چارج دا کړل په دې کې مختلف اقوال دي عام طور باندې درې په بیانې کې یو د معاذ ابن مسلم الحربي رحمه الله تعالی چې په 190 کې یا په 127 هجری کې جننده وفات شوه 187 یا 190 کې او د علم الصرف مسائل د علم النحو نه جننده جدا بیان لري ساده پوره علم النحو او د علم الصرف مسائل به یو ځای جوړ بیانېدل نو معاذ ابن مسلم الحربي دا مسائل جدا کړل او د فن له مستقل فن حیثیت ورکړ دیم قول جنن د واضح په باره کې د مدون په باره کې هغه د ابو عثمان بکر بن حبیب المازنی رحمه الله تعالی چې د 248 او 249 هجری کې وفات شوی دی دا هم د صرف مسائل د نحوی د مسائل جدا کړی او دریم نمبر دی امام ابو حنیفه رحمت الله امام ابو حنیفه رحم الله چې دا په 150 هجری کې چنده وفات شوی دی لکه څنګه چې د فقه تدوین کړی دی د اصول فقه تدوین کړی دی دغه شان د هم په دې عین کې یو رساله کې وال مقصود من درابین د دې ودینه واضح او مدون کې د نوم جنن دارازي په ځای نمبر باندې اخیرنی خبره نن سبق کې هغه د موږ چې مقام او مرتبه د علم الصرف نو علم الصرف یقینا هغه مفید او بنیادی د علوم عالیونه دي د دې نه بغیر چې د قرآن مجید فهم دا انسان درېږي کله علم الصرف انسان لورځي نو دې د پیژنې چې دا څه غدا د مغایب د حاضر د امر د نه هیدا ځکه ډیر کار ته دي چې کله چې قرآن مجید یو آیات موږ ترجمه کوو ماضی ته کې لیکلي پای کومه د مضارع ترجمه کوو یا مضارع پای کومه د ماضی ترجمه کوو نو هغه زموږ د صرف موږ نه راځي داغي د علم د کمزوري د وجنه موږ جنن باز تر باندې یو کس عالمي هغه ډیر شی علم چې حاصل کړو هغه په زرګاو طالبان نشي واغه چې ترجمه کوي نو ترجمه قرآن مجید ګوري داغي لپاره او باز الله پاک دې معفو دي چې باز ترجمه او استادان هغه د ترجمه قرآن مجید د جنده ترجمه کوي داغي وجه د جلول المصرف سینې ویل چې کله المصرف انسان سی وای نو بیا دې دغه پیژني صيغه دې پیژني چې دا څه څنګه ده او بل دې اصل معلوم کی او اصل معنی چې دا وګوري نو منده به معنی کې نه غلطي دي نو د دې مقام او مرتبه دا د چیر دا د دینه بغیر چې د قرآن مجید فهم انسان د رسول نړ واسه دي شي نه دا چې د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم احادیث مبارکه دي دا غي شناخت نه د انسان د نشي حاصل دي
هغه د نظری په باره کې یو څو مقولې دي چې الصرف العلوم، چې صرف د ټولو علومو لپاره په منځله د اصل د مور د لکه څنګه چې مور د خپل اولاد لپاره چې دا اصل دی، دغه شان د المصرف د ټولو علومو لپاره چې دا اصل دی. بل دویم نمبر مقوله هغه یعنی چې الصرف للمرام كالعين للانام، هغه صرف د مخلوقات د لپاره د لکه څنګه چې د انسان د لپاره چې نه دا صرف د خپل مقصود ته رسیدو د لپاره د سیده لکه څنګه چې د انسان د لپاره سترګې د انسان سترګې د خپل مقصود ته نشي رسیدي. دغه شانتي د انسان چې کنه د خپل مقصود ته رسي او د صرف چې کنه د لنه ورجین د خپل مقام ته نشي رسیدي، لکه څنګه د انسان په وجود کې سترګې ضروري، دغه شانتي په علومو کې المصرف د ټول اعلی او بهتر علم دی. او بل مقوله دی مبارک ده چې الصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم، یعنی مصرف په علومو کې دي چې لکه څنګه چې په ستورو کې جنن د سپوږمۍ حیثیت ده. نو دا پنځه خبرې نن موږ غواړو، تعریف، موضوع، غرض او مقام مرتبه او نوازی او مدون په اړه کې. دا پنځه خبرې تاسو بار بار واورئ، ځان په پوهه کوي. کم کسان په دې باندې نه پوهیږي هغه مانه پرسنل کې بیا تاسو کوي. الله پاک ډېر زیات خوشاله تا او الله پاک تاسو ټول ته علم او عمل دا بهترین نصیب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.